لږ زور سره د خدای بندگان د ټول انسانان د خدای بندگان دي مسلمانان دي که کافرانو دي مړول خکار دي وایي کنه دا قبیح لذاته دي خدای خکیږي ولې مجاهد ته خدای دوره مقام ولې ور کوي شهید ته خدای دوره مقام ولې ور کړی حالانکه تخریب هم شوی دی او تعذيب هم شوی دی د خلوص د وجه چې د مطمح نظر صرف د الله رضا ده چې دا کار کوي دنیا د پاره نه کوي سره پاره کوي الله د پاره کوي نو الله تعالی او فرمایل چې وجاهدوا فی الله حق جهاد شیخ واسع رحمه الله یو لوی بزرګ تیر شوی دی غریب سره و وډیر ولی الله سره زړی غوښته چې د دې شیلی د لیور د جګر یا د موږ ورته نه وایو د دې اني تکی پکار دي اوس د غریب سړي مالی حیثیت دومره نو چې د چيلې لال کړي وي بیا داغه لیور راځته وي بیا داغه نه تکی جوړې کړي وي بس یو شی چې د تلاره کې ښکارې دي چې ماته چيلې ملاوي دي شي هغه جهادو چې که جهاد راغی نو زما جهاد لا او جهاد کې چې کله اموال غنیمت تقسیمیږي نو زما امیر الجهاد نه ډیماند کوم چې که زما غټ شي عمر سي مال هغه مرا کو یو چيلې راکا چې دا تقاضا یې پوره شي او دا تمنا سلور کال او مسلسل سلور کال بعد د جهاد موقع ده نو د لاړو جهاد اتفاق دا شو الله کامیابی ورکړه مجاهدینو له چې کله ټینټونو ته واپس را غنایم تقسیمېدل قبل د دې چې د امیر نه تقاضا کړو چې مالا چيلې راکا د امیر زړه کې الله واچو لګي یو چيلې ونیسه ته دا واخله د ټینټ راوسته حلاله کو سپینه کو وخه ولم ټوکړې کا اینه امر وستا هغه هم ټوکړې کړه ستړی وې لګ آرام کوم چې پاسم نن د سلورو کالو تمنا به پوره کوم د انیتی کې وکوم او بیا به خرم چې ودش خو بریو دو فرشتي ورتراله یو خپوته ولاړه ده یو سرته ولاړه ده خپو ولا فرشتہ سر والا تفوس کوي د یو سړي متعلق لمجا الرجل الفلاني فلانه سړی سره پر راغله او بری فرشتي ولا جواب ورکړي یو قال انه شجاع ادله پر راغله چې خلک وای ډیر بہادر سره دی فلانه سره پاره فرشتہ لګیاره تفسیر کوي یو باندې بل باندې د په انتظار کې زمان نمبر بس سو راځي نو فرشتي ته اشاره کړل مجه هاذ المستجب د سړی چې ودره دا پروت دې سره راغله دې د متوجه شي لاړ شو چې زما متعلق سوی او بل فرشتي وته مسکین شهواني اشتها كبدا مشويا ليس له عند الله من الاجر شيء دا غریب خو خېټه والے دی خېټه والے دی دا خو یې چيلي نه پس راغله دی خدای دې وای دی وی چيلي ته کی خو هغه ورته ملاو شو خدای په نسبت باندې هیڅ اجر نشته ځکه د نیت کې خلوص نشته ځانم مرګ ته وته چيلي اني د پاره حضرت واسع وای ترا پاسیدم فوسبت وقلت يا رب هلكت خدای ته موجل چې الله زه خو تباشم یا الله زه خو هلاک شم نور له قرباني به وکړه ستا په اذن ديت من السماء یو هاتفي او غیبانه आवाज را قد غفر الله لك ولكن لا تعد بمثله ابدا چې اوس خدای وبخلي آینده لپاره نیت ډیر خیال ساته نیت کې ډیر خیال ساته نازیزانو عرض میں کو تاسو خدمت کی چې الله فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاد الله د پاره د الله د رضا او خوشنودۍ د پاره چې کله جهاد کوي بهترین جهاد کوي حق جهاد کوي حق جهاد وجاهدوا فی الله حق جهاد اوس د جهاد بلا ډیر شرایط دي قران کریم او حدیث د پیغمبر چې وګورئ علیهم الصلوات والتسلیمات د جهاد شروع کول لپاره ډیر زیات شرایط دي چې جهاد وکړه شو خو الله تعالی وایي چې کله د شروع کو شرایط متحقق شو نو به ترغه مبس کو چې سوري دشمن لبیړان راکړه کړي ځکه دا بیا روزان نه کیږي روزانه به جهاد روزانه خو جهاد نه بس بیا قضا up to its very end یو منطقي انجام ته راشي ورسوه او قران کریم دا منطقي انجام په یو جمله ذکر کړي درې ځای وقاتلوم حتى لا تكون فتنه الله تعالی دا منطقي انجام ته ورسوه او شروع کړه خو داسې دی خو په دې مېس کې استاد مکو به منطقي انجام ته ورسوه خو چې شروع کې هغه د پر بلا ډیر شرایط او قیود دي چې دا به شروع کې صلی الله العافیه لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافیه ولكن اذا لقيتم فاثبتوا چې کله مخامخ شي جنگ راغی الله تعالی فرمایي یا الذين اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا الله تعالی فرمایي یو استقامت او دویم دا خپل جذبه انرچ کول لپاره وذكر الله كثيرا تکبیر لږ زور سره وایي کنه
الله تعالی واذکر الله کثیرا جهادی میدان کې جذبه چې انکرج کې دا به تکبیر سره انکرج کې واذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون کامیابی پدې کې پرته ده ناظرانو وجاهدوا فی الله حق جهاد اللہ تعالی فرمائے جہاد کوئے اللہ دا پارا حق جہاد وجاہدوا فی اللہ حق جہاد وجتباکم زکستاسو اتباع انتخاب اجتباع فارسی کے ورطے چنیدن چننا ونی تا ودریدل پخی پخی او قابل خوراک میوی تی صالح صالح اغتن راشو کول او راجمه کول الله تعالی فرمایي دا دنیا په انسانانو ډکه ده دا دنیا په انسانانو خدا تاسو کلمې والا ما په چون راغوند کړی ای تاسو دلته چناسي خرسي پرسري دا د خدای په نظر کې ډیر مکرم خلک دي دا د خدای نظر کې ډیر محترم خلک دي قسم دې چې تاسو د خدای په نظر کې د 200 جارد بشان نه زیات محترم یې ته دی وجه خو الله تعالی تاسو ته توفیق درکړي لا اله الا الله محمد رسول دا ډیر دا ډیر بې قیمته کار نه دی دا ډیر قدر او قیمت والا خبره ده حدیث کې راځي امام بخاری رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی فرمایي چې ان الله یؤتی الدنیا لمن يحب ولمن لا يحب الله تعالی دنیا غچالم ور کوي چې خوخي او هغه چالم ور کوي چې نه خوخي نو بلا ډیر د خدای دوستان مینز مسلمانان ډیر مالدار دي بلا ډیر د خدای دشمنان مینز کافران بلا مالدار دي بلا ډیر مسلمانان غریبانان سره ډوډۍ نشته او بلا ډیر کافران سره ډوډۍ نشته د امریکا دور کې ډول سوهانه دلته موږ ګنل ته ټولو خلکو سره ډالر دي ټولو خلکو سره ډالر دي الته غریبانان داسې په بد حالي د یو گاډای ورسره دا دغه ټول کوري دا دغه ټول اساسي په دغه یو گاډای کې دای کپڑے دغه ټول ضرورت دا پراتی ټول سپورت پاتونو باندې ګرځي چوک باندې ولاړی چې گاډي ودرېږي پیسې غواړي کله زما ماشومان لونه ما سره نه غي دي لپاره ځان سره پیسې ساتي دې لپاره ځان سره پیسې ساتي وای دا غریبانه دې پیسې ورکو نه لور کی چاله یو ډالر چاله 2 ډالر څه بلکې یو دغه سره وانه باران شروع شي نو زما وړلور ما ته وای خانجي ها وای I wish there should be or maybe gold raining زه غواړم چې سرو زرو باران وشي زه باران وشي سرو زرو باران وشي my where کوم ځای we everywhere هر ځای my why دا ولې څه د پاره these poor people they will have some money they will establish their own houses they will have their own food and drinks دا غریبانان خلک دای په ځان له چرته کور جوړ کی چرته خوراکي ورسره اسقال به ورسره نو ما واخله دا ورکړه دا ورک ځکه ته موږ مسلمانانو په دې انکرج کوو چې بچوړه د تربيت ورکړي چې خدای مخلوق سره خیر وکړي خدای مخلوق سره خیر وکړي موږ چې ترته فند ریزینګ کو جمعات د پاره یا مدرسې د پاره نو عموما ځ خلکو ته هم تمره وړه بچي د سرناس دل ورکا ځکه دې به ټرند کې دلته دې به څه کې دې به ټرند کې دلته چې په ورکړه پوي شي نو قران کریم فرمایي چې وجاهدوا فی الله حق جهاد دا الله په لار کې ما به کوم دغه خبره ده ته ګوره دا کارونه کې چې خط لیکل دي وجاهدوا فی الله خبره باندې پوښه وجاهدوا فی الله دا سرکمستانسز وی دا احوال او ظروف یو شی یو ځای جایز وي بل ځای ناجایز وي یو شی یو ځای جایز وي بل ځای ناجایز وي دی وجه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوا اقوال مختلف مسلو کی جدید و قدیم فقال الشافعی القدیم شافعی قدیم کې دعوی شافعی قدیم کې دعوی ادي وجه مونږ یو پاخه حنفیان صحیح مونږ یو یفتا بقول الصاحبین ويفتا بقول الصاحبین چې دې مسله کې فتوا د چا په مذهب باندې ده د امام محمد او د امام ابو یوسف بلکې کله فتوا ورکړه د زفر ابن حذیل او د نوح ابن ابي مریم او د وکیل الجراح رضوان الله دا ټول امام صلی الله علیه مرګري نو کله فتوا ورکړه دا غي قول باندې ذکر ظروف تقاضا ده چې د امام صلی الله علیه فتوا هغه ته کارګر نه هغه غځي اپلای کیږي نه لہذا خپل امام پریدو چا پسې ورشو بل امام پسې ورشو صاحبانو پسې یا امام ظفر پسې لاړ شو بهر تقدیر نو ته خبره باندې پوښتنه چې خط لیکل لري چې دا شی یو ځای جایز دی بل ځای ناجایز دلته بل کار نه کوي وجاهدوا فی الله حق جهاد جهاد کوي د الله خوشنودۍ د پاره د الله رضامندۍ د پاره څنګه چې د جهاد تقاضا ده یا حق جهاد الله چې څنګه الله ویل دي حق جهاد الله
چې څنګه الله او د الله پیغمبر ویلي دي. اور پسې الله فرمایي چې هو وجتباکم، الله تعالی ستاسو انتخاب کړی دی. پیغمبر فرمایي ان الله یؤتی الدنیا لمن يحب ولمن لا يحب. الله تعالی دنیا غچاله ورکوي چې خوخي، هغه چاله هم ورکوي چې نه خوخي. او الله تعالی اذروایز یا په بل رخ هغه چاله هم نه ورکوي چې خوخي، هغه چاله هم نه ورکوي. د دې وجه په دواړو طبقو کې تاسو مالدارو ملاويږي او تاسو غریبانو ملاويږي. ولكن يؤتي الدنيا ولكن يؤتي الدين لمن يحب. الله تعالی دین او ایمان هغه چاله ورکوي چې خوخي. نو ته دا خرڅره چې دا پټی کې لګیاي د خوراک ډوډۍ در سره نشتا، تعالی خدای دین او ایمان درکړي د کتر خدای خوخي. ولكن يؤتي الدين لمن يحب فمن اوتي الدين فقد احب الله. چې چاله الله دین او ایمان ورکړي دی د الله خوخ دی. الله تعالی فرمایي چې هو وجتباکم، الله ستاسو انتخاب کړی دی. جی او انتخاب کوي کړی دی، خو دا کار د ګران الله تعالی وینا ګران نه تاسو ته ګران کړی دی. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. حرج هغه شی دی چې دا فوق الطاقت وي، چې کوم شی ستا په وس کې نه خدای درته وایي چې دا وکړي، کوم شی ستا وس کې نه او خدای درته وایي دا. الله تعالی وینا دین کې دا تصور خو نشته. قاعده فقهیه ده حافظ ابن نجیم رحمت الله علیه لیکلی ده، امام سیوطی هم لیکلی ده رحمه الله چې الامر اذا ضاق اتسع. قاعده فقهیه ده، موږ ورته قانون جبه کې لیګل ماکسیم وو، قانون جبه کې ورته وایي لیګل ماکسیم. اوس دغه لیګل ماکسیم ته الامر اذا ضاق اتسع. شریعت کې چې کوم کار ګران شي نو الته شریعت اسانی پیدا کی. شریعت کې چې کوم کار ګران شي نه د کولو شي نو الته شریعت څه پیدا کی، اسانی پیدا کی. یعنی شریعت کې ولاړه تا ته ګران شو موږ نشي کولای، نو شریعت څه وایي اسانی پیدا کی. پناست نه شي کولای نو څه وایي، روزه نشي نیولای نو شریعت څه وایي، مینه څه قضا براوړي. وایي شیخ فانی یا فدیه به ورکړي. الامر اذا ضاق دا قاعده ځان سره یاد اوساتې چې الامر اذا ضاق اتسع. معامله چې په شریعت کې ګران شي نو خدای را اسانه لار ورکړي، چې اسانه په دې لار ورشنه. خاصه نه چې تاسو دینه د خیر تیمم نه بود گنج خدا بود، اته چې خیر کار جوړ کړي چې په هر څه ورده چې الامر اذا ضاق اتسع. کار ګران شوی دی په اسانه وردن، کار ګران شوی دی په اسانه ور. خشاک ګران دی راځي چې نیر ټولې ونی وو، ځکه چې الامر اذا ضاق اتسع. الامر اذا ضاق تاسو 3,000 روپۍ بلا کسانو الله تعالی دې معافي وکړي. 3,000 روپۍ باندې یو حصہ قربانای واغسته خلکو تقریبا په 3,000 او په خېټوله په حرامو شو کړه، په خېټوله په حرامو شو کړه. د نیر شوی، د سړک شوی، د قومي پراپرټي شوی. او زمون په ذهن کې دا ناراضي چې دا قومي مال دا ډیر لوی خیانت دی، دا ډیر لوی خیانت. یو زما مال والدي مال خو معافي وغواړي، خدا قومي شو چې په دینر ولاړه ده د دې معافي ورچا چا نه غواړي. دې کې خو د پاکستان د 14 کروڑ عوامو حصہ ده. دیونه کې د پاکستان د 14 کروڑ عوامو لكل غادر لواء في استه يوم القيامه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د قیامت په ورځ باندې قومي غدر چې چا کړی، څه کړی قومي خیانت. نو چې څومره کړی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دومره دوکي جنډه به کو نه کې ولاړی. لكل غادر لواء في استه يوم القيامه. پیغمبر لفظ ویلې کو نه کې به ولاړی. صحیح شو؟ نو کله کو نه کې شو ولاړی. الله دې خیر وکړي. اللہ مڑی راجیبہ خبر کڑے دا کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے، ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. قوم چکل اجتماعی جرم کئی، آسو کے اجتماعی جرم کئی. یو د قوم اجتماعی جرم دی، یو د سړی اجتماعی خیانت دی. اجتماعی خیانت چې کوم ځای قومي غدر کې سکه قومي غدر کې قومي خزانه وي. ما مرګرو ته پرون بلکې د ذریعہ مې دا ذکر وکړو، مې کم اس کم د مولیانو په دې حکومت کې یا د مولیانو په دې ذمہ دارو کې دا یو شی خود سو خدا نه وای چې مولا خیانت کوي، سوګدان وای چې مولا کرپشن کوي. صحیح خدا وای چې زمانہ علی په خنه دا وای چې زمانہ علی په خنه کړه، ماته استنونه لګولا، ماته ترانسفارمر نه لګو، ماته پول جوړ نکړ، زما روډي ټیک نکړ، د سکول کمره ټیک نشو. خو الحمدلله چې دا څوک نه وای چې مولا خیانت وکړه، مولا فراډ وکړه، مولا کمیشن واغسته، مولا کمیشن. بلکې زما د مرګرو ما سروانه په دی وای ته کمیشنونه نه اغلي،
تو مخلا مونږ له پکې عمره کوا تو مخلا اره مونږ له پکې عمره کوا ما وی مرګریا زه خو ټیکدار پیژنم نه ټیکدار سره الیک سره کوم صحیح اوس دغه ټیکدار چې زه چای اوس کوم یو پیاله چای او سبا د خیانت کړی زه ډپارټمنټ ته ورشم دې ټیکدار کې ډنډا ومنډه ځکه د خیانت کړی لکه ما چایس کړی هر انسان او عبد الاحسان د سړي سترګې شرمېږي نو ما سړی با ځان بلا تعلق ساتي الله تعالی دې موږ د خیانت نه بچ کړي قومي خیانت ډېر لوی سنگین تري جرم دی هغه قوم تبا کیږي چې کوم قوم کې قومي خیانت ډیولپ شوی ده هغه پکې اسټابلیش شوی او الله تعالی زموږ په قوم باندې دغه څه ورحمي کی تاسو امين وای نو علامہ فرمائے چې فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف چې کله قوم اجتماعی مجرمان شي یا د قوم اکثریت مجرمان شي قرآن کریم فرمائے کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس لبئس ما کانو یفعلون الله تعالی فرمای بنی اسرائیل میں دی باندې تبا کړل چې هغه دیو بل ناروا او ناروا نه وي دیو بل ناروا او ناروا نه وي مونږ چې وګورو چې د ملګری خیانت ملګری مونږ په کوم څه د چلو قانون سنی فروټ خلا واخله صحیح لبه بل کال چې حج نه راتلم اسلام آباد بچا ډرایوینګ کو دور سره ناستم نو دغه ته پولیس والا ودرولو پاټک وی نه پاټک کی پولیس والا ودرولو نو چې ودرولو بچا ورته وی حاجی صاحب درا سره حج نه را اول خو چې ودرولو نو وېس چایو براکې کنه پولیس والا وېس چایو براکې بچا ورته خدای بندا حاجی صاحب درا سره حج نه راغله وي د دومره لوی ایکسپورټ ولالیان دي وېدانو زمزم راکې نو مېدا مرګره اوس په زمزم ځان بخي مرګره اوس په زمزم او دې ته وی رسمي دین زمزم کړه لکه فنلون کا خدای به عذاب نه راکړي ډنډه بدل کیو منډي دا زمزم کفن بدل نو باسي وي اوس پکې ډنډه ور منډي ځکه دا خیر کار نه کړي دا خیانتګرو دا غلو دا فرادیو دا چیټینګ کړي دي دا قومي خیانت کړي دي د خلکو جیبونه والدي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د عبد الله ابن ابي زوی راغی دا غنامو عبد الله دا او دومره د مضبوط ایمان مالک ته چې کله پیغمبر پسې سپک خبر او عبد الله ابن ابي چاو سورہ المنافقون کې الله تعالی واقع ذکر کوي څه وي وقالوا لا تنفقوا اغلا من عند رسول الله حتى ينفذوا الله تعالی فرمائے دا منافقانو د منافقانو سردارو غزوه بنی مستلق کې کوم ځای غزوه بنی مستلق کې لا تنفقوا على من عند رسول الله چې دا پیغمبر کوم غریبان ملګری دي دایله وظیفې مور کوي دایله خوراکونه مور کوي دایله ډوډۍ مور کوي چې ورک سیدا ځای پری دي حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض الله تعالی فرمایي دا مرحله خود ابتلا په حواله روانه ده چې تعالی می درکړې دی او دا دیندار سره می تا تکینو چې تاسو سره یو تعلق وي چې تاسو سره یو تعلق وي کله دې دیندار تا ته حاجت نه بیا خو تاسو له تعلق نه پیدا کیږي او که دیندار سره تعلق ختم شو مولا سره تعلق ختم شو مولا غریب اړې تنیناس نو امي خو بيدی نه کیږي خو ایمان کوي بیا دا یو تعلق ته چې الله تعالی نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله تعالی فرمایي دروایي خزانه ما سره د مولا له بدومره ډیر ورکم چې ته ورته هم پسې خو ستا تعلق بل سره ختم شي او که ستا تعلق ور سره ختم شي ایمان بل ځای شي عزیزانو عرض وکړو چې دا عبد الله ابن ابي چې کله د پیغمبر د مرګرو متعلق وی لا تنفقوا غلا من عند رسول الله حتى ينفذوا دوی خبره وکړه لا رجعنا الى المدينه لا يخرجن الاغز من الازل بیک مدینه ته واپس لاړو نو مونږه دا معزز خلک ځان مرادو مونږه دا معزز خلک ځان مرادو مونږ به د ذلیلان د پیغمبر ملګری وباس صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خبر باندې ډیرو درد حضرت عائشہ باندې افتراء وکړه فیبریکیشن وکړه فالس چارجز ولګول معاذ الله زمونږ مور باندې غلط الزام ولګو سورہ نور اتلس آیاتونه د حضرت عائشہ رضی الله تعالی په تبریہ او تسکیه کې راځي تبریہ ما تاسو ته درس کې وی چې کله یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې الزام ولګیدو ماشومه تسکیه وکړه چا وکړه موسی علیہ السلام باندې ولګیدو اخذ په خپل تزکیه وکړه حضرت جریج باندې ولګیدو
معصوم تزکیه وکړه خو چې کله زمونږ مور او د پیغمبر حرم باندې الزام ولګېدو خدای په خپل دغه تزکیه وکړه د عائشہ مقام دی حضرت شیخ القرآن وہ فرمائے رحمہ اللہ وہ جرید کی تبریہ اور تزکیہ کے لیے اللہ کریم نے ایک معصوم بچے کو گویا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے الزام لگانے والے خاتون کو مجبور کر دیا یوسف علیہ السلام کے لیے بچے کو گویائی دے دی لیکن محمد کے حرم کے لیے اللہ کریم مدینہ کے گلی کوچیوں میں اتر آئے اور ہر یو صحابی داغ جوابان داو ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم نو دغه عبد الله ابن ابي زمون مور باندې بدترین الزام لګو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سترګونه اوخه روانه وي سترګونه اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ ورته دا الله پیغمبره نن خو تاجی پورا 38 غنټه مسلسل مونږ چلولو سوره حالانکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره د خپل مرګرو د ستړو به احساس وو چې کله به یو شپږ غنټه سفر به وکړو نو څه وي لګ دمشه وی 38 غنټه مسلسل دی جو چلولو وجه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته اما سمعت یا اسید ماذا قال صاحبك اسید تندی وی تاسو ملګری خبره کړې زما متعلق زما ځین باندې ډیر بوج دی اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ سی ویل دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته واقعا ذکر کړه چې ګوره یو زما بیبي باندې الزام ولګو دویم مونږ ته ذلیلان وي دریم وی چې دایله خوراک مور کوي چې د صحابتینه منتشر شي صحیح دا عبد الله ابن ابي زوی ولاد دی عبد الله او صالح مسلمان دی نوجوان اچ مدینه ته راورسید رضی الله تعالی عنہ تورې راوغسته د خپل کور مخې ته ودرېد خپل کور مخې ته ودرېد او چیلنج یو خپل پلار ته زه ګورم چې ته دې کور ته څنګه رانوځې تا د پیغمبر متعلق داسې خبره کړې ده ته دې کور ته لاړې دې علالوم دغه سر کټ کوم سوکراله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وې حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله پس خبر لګي بچی تراش هغه راوست کینو وته به دا حرکت نه کې هغه خاموش کو دا عبد الله ابن ابي چې کله مردارې ده نو خپل زوی ته وې بچي ستاسو پیغمبر سره دې تعلق ته صلی الله علیه وسلم یو دوه کار به ونه کې وی هغه څنګه وی یو دا چې پیغمبر نه ډیماند وکي چې زما د کفن کول لپاره خپل قمیص راکې دا خپل کردار خوري وسړي ته معلومي چې ما سره بخلای سامل کوي ناغم د کله زمون په شان کفن زمزم کې لامبول وختل صحیح وی چې پیغمبر خپل قمیص راکې هغه کې ما کفن کا او پیغمبر ته وای چې ما باندې جنازه وکي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته کله عبد الله ابن ابي زوی راغی وی چې زما پلار وصیت کړی دی تاسو چې کې خپل قمیص مبارک راکړه چې ما هغه کې کفن کړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کور ته روان شو قمیص راوړو چې ورکوي ورته حضرت عمر رضی الله تعالی ورته چې دا سکه ودا د پلار وصیت کړی دی وینه جی دا دومره پاک قمیص دومره ګنده سړی ده د پیغمبر قمیص عبد الله ابن ابي غو کافر منافق له پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته عمره دوه خبرې دي یو دا چې دا بچی ډیر مخلص مسلمان دی زه د دل شکنی نه کول غواړم د نظر مات نشي چې ما پیغمبر نه ډیماند وکړ او پیغمبر را نه کړ او دویمه دا چې کله د احد قیدیان را د بدر قیدیان رالل نو زما تر پکې ورته عباس رضی الله تعالی عنہ په جنگ کې دا قمیص لیدل نو پرتګیا ازار خو قمیص بدن باندې نو حضرت عباس رضی الله تعالی پیغمبر اسلام تر دې پیغام دې قیدیانو کې ناستو نو دا عبد الله ابن ابي کور ته لاړ خپل قمیص ول رانه زما تر لې ورکو زه غواړم چې بدله اخلاص کړم زما تر لې هغه وخت یو قمیص ورکړ او ماته خولو چې دا میږي کا کاجله قمیص راړه دا کوم سړی چې نمبر جوړای هغه سړی ته نیک نه لګي نو خدای دې پاک کو چې قمیص تر راړه انت هغه ناست نه هغه یو سکنه نو هغه راغلم به پیغمبر لا ویجله کا کاجی قمیص دې دنه قمیص پر راړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورشن ورکا کاجله کا کاجی قمیص واچو نو ځانو عرض میں کو استاد خدمت کې چې په دې سطحیاتو به ډیر یقین نه ساتي چې دا په زمزم کې قمیص لمبه دلې او صحیح دغه ابو جال خو د بیت الله نه چاپیر د کردار د اصلاح کوشش وکړي الله تعالی زمون کردار صالح کی ځکه مونږ د خدای منتخب مخلوق یو هو وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم اللہ تعالی فرمائے دا دین او دا ملت استاد پلار د ابراہیم ملت دی نو د پلار میراث باندې خسړې ځان وجنی کنه وجنی کنه ملت ابیکم ابراہیم دا استاد د پلار د ابراہیم ملت دی نو الله فرمائے شرع لکم
من الدين ما وصى بنوح والذي اوحينا اليك وما وصينا بابراهيم دا هغه دین له چې کوم استاسو پلار ابراهیم ته ورکړو و موسی و عیسی وصلی الله تعالی دا څلور پیغمبران خاص کړل یو د دوی د اهمیت او د امپورټنس په وجه او دویمه دا چې د عربو بچي د څلور نمونه واقفو د نوح علیه السلام د نامینا د ابراهیم د نامینا د موسی علیه السلام نامینا د عیسی علیه السلام نامینا نوح نه په دې حواله واقفو چې د طوفان نوح نه بعد الله انساني دنیا دنه آباد کړی ده ابراهیم نه په دې حواله واقفو چې د عربو نکو تاسو کو د عربو نکو موسی علیه السلام نه په دې واقفو چې د خطه کې يهوديانو سیدل دغه فالوورز عیسی علیه السلام نه په دې حواله واقفو چې د خطه کې دغه فالوورز او اتباع سیدل الله تعالی فرمایل چې دا محمد رسول الله کوم دین راوړی دا نوې نه ده دا ماغه ده چې دا تاسو ته کوم کسان متعارف او انټروډیوس دي تاسو ماشوم هم پیژني سړی هم پیژني خزه هم پیژني پوهه هم پیژني ناپوهه هم پیژني دا د هغه پیغمبرانو دین دی وما وصينا بابراهيم وموسى وعيسى دا هغه دین چې مونږ ابراهيم ته ورکړو موسی او عيسى ته ورکړو اوس دا دین چې ورکړو وای ته مسوي منځونه وکوي چیو روزي بني سي چیو زکاتونه به ورکوي او جی عمره له حجونه له بزي او جی اخر دې دین تقاضا الله تعالی فرمای نه الله تعالی فرمای اصل عمودی پلر د دې دین دا ان اقیم الدین ان اقام یقیم اقامتا اقیمو ان اقیم الدین د اقیمو لفظی معنی شی نغول فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فقام دي وجه بعضی مفسرین وای ادي والله سکوګو خضر علیہ الصلوۃ والسلام موسی علیہ السلام ته زور کوي هغه ورته پته شخېډه زور کیږي دا کلی والو نو خسړي خپل کوڅه موږ د شپې وګرځیدو د خدای والو خمول ډوډۍ را نکړه ویتل اوس موږ باندې په دیوالونو بیل زور کې نو خضر علیہ السلام ورته غوسه شوی ذالک بیني و بینک بس خبره ختمه ده دینه پز ته ځان سره نه ګرځم دینه بعد دې ځان سره نه ګرځم ته تاب اعتراض ډیر کې سوالونه ډیر کې سوال او هغه موسی علیہ السلام مجبوریه د شریعت پیغمبرو چې کوم کار ورته شریعت خلاف کار شنه سوي ورته دا دی ولیو موسی علیہ السلام ته په دیوال زور کا سړی هغه ورته پرتشه کې زور کیږي وی زور کا الله تعالی فرمای فاقام هغه دیواله نیک الله تعالی فرمای چې ان اقیم الدین دا دین نیک کوي دا دین نیک کوي اوس دین کو خونه ده دین فی نفسی دته خو الدین القیم و ذالک الدین القیم دا صرف نیک نه ده نیغون کې ده دا صرف نیک نه ده دا نیغون کې ده قیم په دوه معنی راځي قیم چې په خپل نیغي او نور نیغي په خپل نیغي انور نیغي دی وجه قیم اهل البيت هغه چاته وای چې د کور ټول معاملات نیغي او برابرې د کور د معاملاتو ذمہ دار تاسو وای قیم اهل البيت هغه د کور ټول معاملات نیغي خضر وانه کړي دی ورته خبردار صحیح بچی سبق نه اتلې وخت ونیسي سدیونیسي وخت ونیسي چاله پړک ور کړي دی ولا پړک ور څنګه قیم دی چې کوم ځای کېږي دی به څه کوي نیغي به الله تعالی فرمایي چې ان اقیم الدین دا دین نیغ کوي اوس د دین غوړو حکم ولیکي ځکه قدم په قدم مونږ دې کګورا قدم په قدم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل بنت مکوي کګي ما ولا تتبعوا السبل اگزیټ ماخلي فتفرق بكم عن سبيله کني د فری وینه ډېر لري لاړ شي په دې امریکای سړی اگزیټ واخلي تاسو اوس موټر وې جوړیږي څه جوړیږي موټر د موټر وینه کړي اگزیټ واغسته د موټر وینه سایډ وال روډ کړي واغسته نو بیا پاره خو یو ټرن هم نشي کولای پای باندې واپس کېدای نشي بیا بزې مخکینو 50 میل وړاندې بل اگزیټ نو پاغه به ورته تابېږي او کوم په هغه اگزیټ باندې روانه دومره لري بلار شي فری وې ته به واپس راتلو یا موټر وې ته واپس راتلو امکان بده دیو جل الله تعالی فرمایي چې ان هاذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اگزیټ بناخلي کې اگزیټ مو واغستو د فری وې نه یا موټر وې نه ډېر لري لاړ شي نازیدانو عرض به کو استاد خدمت کی
چې ان اقیم الدین دا دین نیخ کوي چې کوم ځای مو ولا کو کړ دې کوشش وکړي چې کوګواله نیخ کوي یو او دې معنا ان اقیم الدین دا دین نه غساته کګوي ما او درې معنا ان اقیم الدین دا دین قائم کوي به تور نظام او به تور قانون اقامت الدین امپلیمنټیشن د امپلیمنٹ کوي په تور د نظام سجدانو تک مونږ کې کافر په نه خفقي خفقي چرې ویلې چې مونږ نه مکوي نه دی ویلې ته جروجه نشي کافر په نه خفقيږي ته چې حجونه لزي کافر په نه خفقيږي کوم ځای کې د نظام خبره کې وای دا فندامنټالیزم دی دا بنیاد پرستی ده دیو جل الله تعالی فرمای چې ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه دې دین کې به پکې چوز نه کې د تفرق عام مفسرین معنا لیکل دا چې ډله بازای پکې نه کوي فرقه پکې نه جوړوي ما په نسبت غاډي اولاد ترجمه نه ده ولا تتفرقوا فيه تفرق فی الدین باندې کې او تفرق فی الدین دې ته وای pick and choose څه شي pick and choose چې کوم شی ستاسو د فائدې دین کې میټا میټا حف حف او کړوا کړوا تف تف چې کوم شی پکې خوږي هغه د دین خبره ډیره ښه خبره ده خو چې کوم شی پکې لږ سخت دي هغه لږ داسې مخو هغه پاتې هغه حاجی سي هغه بلګي چې ته بلې سیکولر پارټای سره هغه خو بزرګ سي چې بلا منځونه کوي تهجدم کوي اشراق او موابینم کوي نو هغه بیا لګي یو سیکولر سړی به تایید کوي مولا نه تایید کوي مولا نه تایید کوي الله تعالی فرمایي فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون الله تعالی فرمائے دا عجیب ایمان لے افتؤمنون ببعض الكتاب کہ پس کتاب او پس دین به ایمان ساتي او د دین نه به انکار کې فما جزاء من يفعل ذلك چې څوک دا پکې چوز کړي دا کچھ لو کچھ دو کړي الله تعالی فرمائے بدلے صدا نتیجے صدا الا خزي في الحياة الدنيا دا سے قوم با دنیا کے رسوائی ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب او دا قیامت پا ورزبان لے اللہ تعالی با دے سخترین عذاب تبوزی اس اللہ تعالی فرمائی دا چھ سکے زدی واجکو مماللہ بغافل عما تعملون the unaware of what you people are doing I'm not unaware of تا چھ سکوئی اللہ تعالی واجی سے زدین خبرم چھ تسکے ومولای سیب زدین خبرم چې تسکه او لیډر سیب زدین خبرم چې تسکه وم الله بغافل عما تعملون الله وای زبې خبره خونم چې تسکه چې کوم ځای دین هغه کتابانه تکلیف ناراضي تال ته مسلمانې چې کوم ځای خبره د مفاد راشي ته بیا هغه ته بای بای وای هغه ته بیا ګډ بای وای هغه له رخصتي ورکی هغه ته خداحافظ وای نو الله تعالی دا ټول ارس زواج کوم نو الله فرمایل چې انا قیم الدین ولا تتفرقوا فيه الله تعالی فرمائے دین امپلیمنٹ کا دین نافذ کا دین نہ قانون جوڑ کا ولا تتفرقوا فيه دا انډیویډوال بزنس نه دی دا پلورل بزنس دی دا اجتماعي ذمہ داری د مسلمانانو دا دین د مولا د پلار نه دی دا دین د مولا ټیکا ده د مولا مجھے کہا تھا بیدینہ خبر سوکو کہ مولا بیان ورکی وہی ہم مولیوں کی اجارہ داری نہیں مانتے یہ دین کے ٹیکادار بنے منگو مرگرے دا خبر منگو ہم کہو کہ ہم کوئی دین کے ٹیکادار توڑے ہیں منگا دین ٹیکاداران نہیں ہو خدای دستا بے خوبا سی تے دین نہ کہ زکے منگا ٹیکاداران سی ہوئی ہو زکے منگ نازیزانو اللہ تعالیٰ فرمائے انا قیم الدین ولا تتفر زمون جرنیل سے من کلا کلا بیانو نہ گورم اگر میں سارے لوگوں سے اچھا مسلمان ہوں میں سارے لوگوں سے اچھا مسلمان میں 6 بار بیت اللہ کے اندر گیا ہوں میں 6 بار بیت اللہ کے اندر گیا ہوں میں ابو جال ممکن دے 100 بار وہ بیت اللہ کے اندر گئے ہوں گے ممکن ہے دا کرائٹیرین خو نه ده ته د ملک صدر د مسلمان ملک دا د اسلام د وجه تاسو دومره عزت ملاو شو د مسلمانای د وجه د مسلمان ملک د حکمرانای د وجه تاسو دومره عزت ملاو شو چې تاسو د بیت الله دروازه کولا وکړه خبر دین کړه اوس دا د خبرې دلیل نه دی چې تر ټولې دنیا نه لویس برګ نه ځکه تاسو د بیت الله دروازه کولا وکړه نو الله فرمایل انا قیم الدین ولا تتفرقوا فی الله تعالی فرمائے پہ کینچوز مکوا کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه کبر معنا
شاباس که چا وایي 2 روپۍ ولا ورکړم پته ولګېده چې بیا به ور تفسیر ویل پکاري صحیح ان تاسو ته مې چې کبره په معنا ثقله ده کبره په معنا ده ثقلا علی المشرکین ما تدعوهم الیه چې دا کوم شی طرف ته تاسو دعوت ورکوي چې اسلام نافذ کا الله تعالی فرمایي کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه دا شی کافرانو باندې مشرکانو باندې ډېر درون او ډېر باری دی دا ډېر ویټي دی دا غي ډېر ګران بوج کاری دا غي نشي چتونه د دې وجه بیا وای وله وایي دا فندامنټالیست دي دا دهشتګردي دا ارهابیین دي حالانکه ځالته کله کله ذکر وکم و مرګري سیلف ډیفense پراپرټي ډیفense آنر ډیفense فیث ډیفense and talent and intellect defense دا خو 15 هغه اشیاء دي چې بین الاقوامي طور مسلم دي چې د ډیفنس تا فریضه ده د دې دفاع ستا فریضه ده نو کته کې نو تر پر جایز دي خو کزه کوم صرف د دین نوم ور سره خپل مال پرول نه جایز دي حالانکه دا خو لیګ اف نیشنل په چارټر کې هم دي دا د یو په چارټر کې هم دي د ټول سیویلایز دنیا په کانسټیټیوشن کې دا خبر لیکل ده چې هر یو سړی دته دا حق ته چې خپل جان دفاع وکړي د خپل مال دفاع وکړي د خپل عزت دفاع وکړي د خپل عقل دفاع وکړي د خپل عقیده دفاع وکړي په پنځه څونه اشیاء سمینه وي ورته علامه شاطبی ان شاء الله نور تفصيلات آینده جو استاد خدمت کې عرض کوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. قرآن کریم عمل لراواله درې بنیادی موضوعات ذکر کړي توحید رسالت او بعث بعد الموت توحید رسالت او بعث بعد الموت نور دې سره حواشی تړلې چا پیرا اوس دغه درې موضوعات په دې باندې قران کریم بنیادی طور بحث کوي او ورته وایي چې د توحید منون کې د به جهاد کوي د توحید معاند او مخالف سره د توحید معاند او مخالف سره د بلګي جهاد بکې لکه د افغانستان مسلمانان لګیا دي هغه معاندین او زديانو سره هغه جهاد او ستړي روانه ده. حضرت امام انقلاب رئیس الاحرار مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه یو دور کې یو بیان کې ډېر عجیب خبره وکړه ودا کمیونست دنیا دې سره اوس نه رابطه وکړي چا په اعتراض کې حضرت موږ له کمیونستان سره رابطه کوي مولانا سیندی ورته وی چې بچیا کیپټالیزم غیر فطری نظام ناکامیاب شي دا غیر رد عمل کې کمیونیزم پیدا شي دا غیر فطری نظام او یا کاله کې ناکامیږي دا د بزرګ گفتگو وی دا غیر فطری نظام دی سو کاله کې ناکامیږي او یا پورا دوا او یا کاله کې ناکام شو دا دوه کاله ما ناکام شو په او یا کاله کې خو دوه کاله ناکامی پټه وساتله دا کله حضرت سیندی ویلو چې او یا کاله به ناکامی کې دا غیر فطری نظام دی او به چې دا ناکام شي نو دا خلک به واپس بیا د امریکای د کیپټالیزم په حلق کې ورننوځي نو که تاسو ور سره اوس رابطه کړی نو تیار ځپلي خلک به ته ملاو شي په زور به راسي اسلام طرف ته راځي چې هغه کور خو یو ځل کتل ته تباشي وي دا ویم کور مو کته راځي په یو درې ملار مو ورچو چلته مو دنیا او آباد شي او آخرت مو آباد شي. نازیزانو طالب علمان ورونو عرض میں کوره تاسو خدمت کې چې اوس دغه قران کریم کې درې موضوعات باندې ذکر کیږي. الله تعالی وایي چې دغه موضوعات د معاندین سره به مؤیدین او مقرین جهاد کوي او دغه جهاد او قتال دا په مادیات او په تنظیم باندې موقوف دي. نو الله تعالی سوره آل عمران کې بالکل په آخرنی آیت کې په تنظیم باندې زور ورکړي یا ایها الذین آمنو او نظریه والو خلقو ایمان عبارت تر نظریه ذکر دې نظریه انګریزی کې ترجمه کیږي ایډیالوژي او دا هغه ایډیالوژي نور ترجمه هغه انګریزي لغت کې فید بلیف عقیده فید بلیف عقیده ایقان نو نظریه ایمان عقیده دا د ټولو مصداق تقریبا شی واحد دی. حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد قاسم نانوتی رحمت الله علیه په دې بنیاد د ایمان ترجمه کوي په خ نظریه یا ایها الذین آمنو او د په خ عقیده او د نظریه خلق اصبروا په نظریه ټینګ پاتې شي وصابروا ملګری په ځان سره راټینګ کوي مصابره باندې فعال یو بل پر راټینګ کوي ورابطو یو بل سره جوړ ساتي جماعتي ژوند کې نظریه په بنیاد واتقوا الله جماعتي ژوند کې د جماعت د مفادات خلاف کار کولو کې الله نه یریږي لعلکم تفلحون تبي بتاسو کامیابیږي. اوس دې ځای کې 15 سيزونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړ مختصر ځان سره یاد کړئ چې امرکم بخمس امرنی به الله عز وجل حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم چې جماعتي ژوند کې زه تاسو ته د 15 سيزونو وصیت کوم او وصیت
حضرت الامیر محترم او دا علماء کرام ټول وای چې د ټول علماء په نسبت واجب العمل دی فمن بدله من بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين یبدلون. خدای وای وصیت کې به یو ذره بر تبدیلی نه کې. حضور پاک په لفظ وصیت وی چې ګوره واجب العمل او لازم العمل له دا کار به خامخا کوي. امرکم بخمسین زتاست د 5 سيزونو حکم کوم زکه کوم چې امرني به الله عز وجل ما ته زما خدای د دې حکم کړو. یو السم د امیر جماعت په خبره باندې گوش بلاوال امیر جماعت حکم کړی نو تبعه کې بیا عقلی اسونه نسغلي چیرې دا اوس امیر سے ویلو کو دا کار مداسو کو دا چل بوشي تنه په لا شورا کې چې کله فیصله کړه او چې کله شورا فیصله کړه او امیر دا غي منادي وکړه اوس ته حق نشته چې ته په هغه کې د خپل عقل اسونه وسغلي یو قدم رسته شي. خبرونه پويږي غزوه احد کې تاسو ګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم شورا راوست. نبی کریم صلی الله علیه وسلم شورا راوسته دا غینه تقاضا وکړه چې آیا مونږ اقدام کو که دفاع مدینه منوره نه بهر د جنگ لپاره کدی دارالخلافه کې پاتې شو دفاعي انداز اختیار د پیغمبر علی السلام ذاتی رائے د مشرانو صحابه رائے دا چې دفاعي انداز خله خار کې و پاتې شو که په دارالخلافه د یملکې نو سره به جنگ کو که دارالخلافه طرف نه راځي نو ورکش. خو نوجوانان صحابه هغه وینځي ورزو بهر روپ ورجماو هیبت پراولو اقدام کو بهر مقابله کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زر شماره وکړه او دا خو ګان کسان دا وي چې بهر وزو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فورا جماعتي فیصله ورولا وی چون کې د جماعت د اکثریت رائے دارا چې مونږ اقدام کو بهر وزو لہذا زمام حکمدار او جماعتي فیصله دارا چې بس بهر وزو. حضرت ابوبکر دا نه وی چې زما سپینه ګیره دا زما سپینه ګیره ته نه ګوره نو پیغمبر علیہ السلام دا وی چې زه ګوره پیغمبر موزما راځي ته نه ګوره نو نبی کریم اسلام چې کله حق ورکړ شو راځه چې تاسو څه خدا نو هر یو سړی ته آزادانه طور د اظهار رائے حق ملاو شو چې کم پهلو تاسو مناسب کاری د هغه پهلو په اساس باندې خبر وکړه. نبی کریم علیہ السلام فیصله وکړه چې بهر وضو کور ته لاړو زغره واچولا توره راواغستا صحابه ټول لاړل زغره واچولا توره راواغستا میدان ته لاړل میدان کې څه شو فتح په هزیمت او په شکست بدل شو کنه فتح په هزیمت او په شکست بدل شو. خو حضرت الامیر محترمنا او نور بزرگان او علماء توثیق کوي چې د احادیث په دومره وافره ذخیره صراحتن ضمنن اشارتن په ډیره بعیده اشاره باندې رمزن تلمیحا ایماء حقا چرته یو ادنا اشاره پیغمبر په یو موقع داسې کړی دا هغه کسانو ته چې مله خو تاسو دی بهر زونه سره فتح هم را په شکست بدل کړ نه چې کله جماعت امیر حکم وکړو د جماعت د شورا د اکثریت په اعتبار باندې چې دا کار داسې دی بیا مت انجام الله تعالی ته پرې دی. دیو جن ابوبکر رضی الله رحمت الله علیه د حنفیو معتمد مفسر دی هغه دې ځای کې لیکي او شاورهم فی الامر فاذا غزمت فتوکل علی الله وشاورهم فی الامر شاور یشاور مشاوره باب مفاعله دي ته مشورې ورکواو د دې مشورې اخلا فاذا غزمت او اغوی د غزم معنا ده چې د مشورې په اساس باندې کوم خبره ته ورسېدي نو فتوکل علی الله بیا انجام او نتیجه په خدای پرې ده بس په خدای اعتماد کوه هغه طرف ته روانېږي. فاذا غزمت فتوکل علی الله. اوس مونږ په جماعتي ژوند کې خپل رائے حرف اخر غنو چې دا ما سړي ما ویل تا ته خو بس هغه ونه منل. مولانا محمد نبی صاحب حضرت امیر محترم هغه وی چې نن استاد رائے بس ټیک نه ده نو بس مړ اوس 200 کسان به یو طرف ته په جماعتي شورا کې او 2 کسان بل طرف ته هغه به بهر لګیږي جماعتي شورا خلاف ایو بهر لګیږي جماعت فیصله خلاف ایو بهر لګیږي جماعت د امیر فیصله به ډیسکس کوي. حالانکه زمون بزرګانو کې یو بزرګ دی حضرت امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه زمون بزرګ دی د جمعیت علما او بل بزرګ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی دا دوه ختم نبوت مجاهدان د مجلس احرار اسلام په اجلاس کې په یو مسله د دوه اختلاف پیدا شو. د قاضي صاحب یو رائے و د شاه صاحب بل رائے و او خبره تر دې پورې ورسېده چې قاضي احسان احمد شجاع آبادی خپل خبره په دلایل باندې په شورا ورمنله او شاه صاحب خپل خبره ورونه مله. حالانکه شاه صاحب د جماعت امیر
خو هغه سره دوره مضبوط دلایل نو چې خپل خبره په ورمنلې وي او خبره تر دې پورې تیزه شو چې قاضی صاحب احسان احمد شجاع آبادی حضرت شاہ صاحب ته وی چې آپ ہمارے اوپر بزور ایک فیصلہ مسلط نہ کیا کیجیے، شورا سے دلائل کی دنیا میں بات سن لیجیے اور پھر فیصلہ کیجیے. شاہ صاحب چې نمبر 1 یو کس خبرو کوي دلیل پیوای فلو کا جماعت شاہ صاحب ورولا فیصله چې کومه د قاضي صاحب رائے و د شاہ صاحب رائے مخالف او چې کله شپې جلسه نو قاعده دا و چې جماعت امیر به هغه جماعتي فیصله په سټیج باندې ور اوري. نو قاضي احسان احمد شجاع آبادی رحمت الله علیه فرمای چې شاه صاحب کله زما په خبره چې درځي پر اثر یو غنټه جنگ کړو په اجلاس کې، خو چې زما په خبره کله تقریر شروع کو نو وی دومره په ډیرو دلایل زما د خبره د پاره وې چې زما په موږ بصیرت په تقریر کې پیدا شي خبره کوم ډیر ټیک کړی ده. زه په مخ دې ته وای جماعتي اهتمام، دې ته وای جماعتي زندگی، دې ته وای جماعتي ژوندون. نه عزیزه الحضور پاک فرمای السم د امیر په خبره باندې گوش براوات چې بس امیر وې مخکشه مخکشه او امیر وې راروستو شوی. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د دې بیت المقدس په یو معرکه کې حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ شکل بلا غنه قلعهګان فتح کړ. نو هغه ځای فیصله دا وشو چې خالد ابن ولید وی چې یو ورځ آرام پکار دی چې دا مجاهدین لګا سا واخلي. او د پیغمبر علیہ السلام شاعر حضرت حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته وی چې تلک دی منبر ته برابر شه داسې خوشکون شعرونه وایا چې د مجاهدینو حوصله لوړ شي او بلند شي. حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ پاسې دو نو چې د مجاهدینو تعریف کو نو امیر محترم تعریف مو کو ځکه د مجاهدینو رهبر حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ تعریف مو کو. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ 10,000 درهم انعام ورکړ، لزر درهم انعام ورکړ. حوصله افزای چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته شکایت راوړي چې 10,000 درهم انعام ورکړي په خپل صفت او تعریف باندې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فوراً داغه د معزوله آرډر وکړ چې کدا خبره رښتیا وي او ته تسلیمه نو تمام معزوله کړي. ته جرنیل وی اوس به د سپای په حیث کار کې او تاسو ستان نائب جرنیل حضرت ابو عبیده هغه ته جرنیل دا غوډي او دا ستوري او دا ټوپای ورکا او دا وردی هغه به جرنیل یو کمانډر ان چیف او مشر رهبر به د مجاهدینو. هغه حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ ته ولیکل چې کدا 10,000 روپۍ د قومي خزانه نه ورکړي نو دا خیانت کړي او کدا 10,000 روپۍ د ذاتی جیب نه ورکړي نو دا اسراف کړي. او په دوه صورته د امیر المجاهدین لپاره دا کار جایز نه دی، لہذا تسپایشه او دا سره جرنیل کا چې کله حضرت خالد رضی الله تعالی ته خط ملاو شي زره خپل نائب را وستوي راش. دا یو ګوره حضرت عمر حکم نه تبه جرنیل ښه هغه وردی د جرنیل وسته وی دا واخلږي مال یو د سپای وردی راواله هغه د سپای وردی راوغسته. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ واغستوله بس داسې زر صفته شو او امیر پسې ورې د سپای په حیث باندې. اوس بعضی خلک منافقین حضرت خالد تراله ګوره وقلاګان طافت کړی سو قلاګان او اتم قلا یو پاتله. دا د حضرت عمر څومره زیاته وک چې تاریخ به سبا ستانوم یادو چې اته قلاګان فتح کړی په یو جنگ کې. نه بالکل آخري امتحان ته چې ورسېده نو دا ستوره به اوس د بادرای حضرت ابو عبیده ته لګي چې دجی آخري فتح وکړه. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ورته داسې ور وکړه المقصد دا چې په ځان له پارټي جوړه کړو بنن نور پارټي جوړه کړه باقي شه څنګه ځان له جدا کا یو بل حرکت جوړ کا. حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ هغه معاملې فهم سړیو او داسې ورته وکتل هغه منافقین ته وی قاتلت لله و اقاتل لله. ما چې دا جنگ کو د جرنیل په حیث نو بیا مې خدای لپاره کو، اوس چې د سپای په حیث کو نو بیا به الله لپاره کو. وی کدا و کلاګانې فتح کړي قسم دې کوم منامه لپاره فتح کړي کدا اتو به د سپای په حیث فتح کوم قسم دې کبر ذلت یا عزت په اساس باندې فتح کوم. خو بس الله لپاره جنگیدم الله لپاره به جنگیم. نو اسم یو به امیر خبر اوره او دویم وتاغ صرف اوره بینه چې بس دلته خدای امیر صاحب خبره ته گوش براواز او عمل په بیا ځوانونه کې وتاغه هغه تبع عمل جامعه او دریم ولزوم الجماعه چې دنیا روانيږي روانه دي شي خو ته جماعت په سیدنه سي تړلې. حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بالجماعه والاطاعه. جماعتي ژوند کې یو خو به جماعت سره تړلې او دویم دا چې د امیر حکم ته عملي جامعه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم بل ظفر من شد الشذ في النار ځان لکېږي بنا. نبی کریم اسلام بل ظفر فان الذئب ياكل القاسيه. پیغمبر علیہ السلام فرمایل د
رمینا د کندک نه چې کومه چیلې کندې ته کوز شي شرم خپاغي باندې حمله کوي کتر جماعت ته څنګه تکيږي شیطان بم تا باندې حمله کوي او تا به غوا کوي ستا اذلال او ستا گمراه کول دا به شیطان ته چندا آسانی نو حضور پاک فرمایي لزوم الجماعه جماعت سره بتړلې او سلورم والهجرة الى الله ورسوله سلورم خبره بردای چې ذاتی مفادات با جماعتی مفادات باندې مؤخر غني د جماعت مفاد په ذاتی مفادات باندې مقدم غني او پنځمه خبره والجهاد فی سبیل الله د الله په لار کې بجنګيږي په خپل تن مندن ستا وخت به د الله د پاره ستا مال به د الله د پاره ستا بدن به د الله د پاره نازیزانو تاسو خو یو داسې ادارې سره تعلق ساتئ چې صرف علمي اداره نه ده د جهاد تربوي اداره هم ده چې اولته د جهاد فکرم تاسو سره دی مجاهد رهبرنا او دوی د مرګرو او د ملاتړو نه ملاويږي نو تنظیم دا اساسي او بنیادی شی دی د تنظیم لپاره یو اساسي او بنیادی شی د دعوت حضرت امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه سلور یا 15 ذکر کوي چې نظریه لومبه باندې باندې ځان پوهه چې دازو سره پاراکار کو مقدس شي چې هدف ورته معلومي کنه چې اسه طلب د مشغول مطلق کې خونه لګیا کني بیا مولانا قریش وایي چې دا سراسر ناروا دي مولا حسن لګي چې دا بیا سراسر ناروا دي طلب د مشغول مطلق کې بنې لګیا نړمبه بنظریه معلومه هدف او نسب العين به معلومه چې زړه سره پارګین راستګر سره پاره کوم ځان مو ملته پسنګر کې اخر سمه مقصد سکلاسن کو غواړم کسبله بلا غواړم لومبه بنظریه باندې ځان پوهه او دویم حضرت امام الهند رحمه الله لیکي چې دویم دا غي لپاره دعوت دی ځکه چې دا کارونه په یو کس باندې نه کیږي دې لپاره به دعوت چلے ځان له ملګری پیدا کې او دعوت په څنګه چلے ادعو الى سبيل ربك بالحکمه حکمت وایي ست وهي السنه الراشده امام مالک وایي چې دا طریقه نبوي ده صلی الله علیه وسلم او نور علما فرمایي چې طریقه نبوي دا و چې خپل مدعا او موقف دا د مدعو ته چې شاره دعوت ورکیږي ته به دلیل باندې ثابت دي ادعو الى سبيل ربك بالحکمه دلیل باندې ورته خبره وکړه اصل نه چې د اعظم سره حرکت کې شامل شه الکه ولې تاسو سره حرکت کې شامل شه زبل ډله کې ونه شاملېږم نه خپل موقف ور دلیل سره ثابت کا چې زه تاسو سره حرکت طرف ته ولې دعوت درکوم حرکت کې څه خصوصیات دي ولې ترجیح ورکوم په نور اعضاء باندې او تعالی ولې دعوت درکوم ته موږ سره حرکت کې شامل شه یا جی ټی آی کې شامل شه یا جمعیت العلماء کې شامل شه خصوصیت څه دي نو بالحکمه او دویم دا والموعظه الحسنه چې دعوت ورکې نو ځکه ملګرو ته هم جی ټی آی والا ده وام چې دعوت ورکې نو په داسې انداز ورکې لکه ځان چې کویدن کېخه تاسو ورته افغانستان کویدن وای که څه ورته څه ورته وای نه وتی دا خو وزیرستان کې ورته نه وتی وای افغانستان کې ورته کویدن وای لکه ما سوچ ځان له کوزده کوي کوزده نو دا هغه مور ماته وګورئ دا هغه مور ځان سره د محلي زمونږ وطن کې دا رواج دي ځان سره د محلي یو زنانه واخلي دا سه خبردو سره زنانه چې خبري ولور دي نو لاش هغه ناشنا کوړه ځان سره لک مالټي غستی ای بورا غستی ای سبل شي غستی جی چرته کال مکه د کور مالک اپریشن کوي ا دای چې لاش یو سره یې پیجنیم نه یو بل نه غزنه تاسو کې دا سوق دي بل وته خوري دا خو جوړ د پلانې محلي دي خو چې په صغره دراغلي دي ډیر سات پس دوه غریبانو خو خپل مقصد نشي ظاهرول رو داسې چیل لري کوي اورنه لري کوي هغه دغه د پلانې دی پلار وی چې کاکا اپریشن کړو تاسو ورته تاسو لاړ شي هغه حیران شي چیرې دای خو مون سره دا غم خادي ګوره که بهر د سړو ستګ راتګ یو بل سره او پاغه اساس راغلی مقصد نه ظاهري لاړ شي بیا کوړتای پیچای مې اوس کوي دو درې ورځې بعد بیا ځان سره دو زنانه غستی او بیا لاړ شي جی او بیا د کور مالکانو سره خلوغونې فریم شوي آزاد شوي ورسره بیا د تپوس کوي ستاسو واړه ناغی وای او دواله کان دي د خیر او درې جنہ کوي نو څنګه وای دی پډک شوي دي پډک شوي معنی چې ودونه مدونه ولا کړی دي ناغی ورته او یو لکه پډک شوي دی بل اوس چرته ګوتین خلونه دا محاورې د مختصر معنی د متوال اوس بل چرته ګوتین خلونه او جنہ کوي ناغی ورته وای چې او یو خو پډک شوي د واده ده او دولا دي دغه څنګه قانو هغه کور دي نه په بل خواته کوټه کې نو مور په زر ورشي راشي کنه ترور تم په خیراله وای ناغه دواړه جنکای راشي نو ورته چې ترور په خیراله یا مونږ غاړه ته ماسی وای د مور خورته ماسی په خیراله یا د پلار خورته پپو وای ورته پپو په خیراله یا مشر زنانه ته ابای وای ابای په خیراله نو ابای په زر په دواړو باندې کته پورته نظر واچي شکار او هدف ګوري چې زکه ما یو خپل زوی لپاره وغواړم نو یوې ته نه خو یوې بیا لار شي